سلو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زما همیرا مه د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د ډزو دوران یو تن په حق رسیدلی او 15 ژوبل شوي دي چې پکې د دریو حالت تشویشناک دی. بلخوا جمرود کې د ټرافیک حادثې کې 2 کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې خپل رپورټ کې د سرکاري هسپتالونو د ویانو بجټ کې مالی بې ضابطو انکشاف کړی. ډایرکټریټ جنرال هیلث سروسز تر مخه کل بجټ 1.3 کروڑه 14 لکه نه زیات وو خو اخراجات 15 کروڑه نه زیات شوي. رپورټ د صوبې ګڼ شمېر هسپتالونو ته استولی شوی او ټول متعلقه هسپتالونو ته هدایات جاری کړی شوي دي چې 2 ورځو دننه وضاحت جمع کړی شي. بنو کې د WSSC ملازمین 13 میاشتو راسې تنخوا نه محرومۍ وروسته بغیر د نوټس نوکرۍ نه فارغه کړي شوي دي. تفصیلاتو تر مخه WSSC سلریش ملازمین تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن ته استولی شوي خو مالي بحران له وجې TMA د ملازمینو خدمات اخیستو نه انکار کړی. خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین د تنخوا عدم ادایګۍ له وجې مشکلاتو سره مخ دي. پنشنرز ته هم پنشن نه دی ورکړی شوی چې له وجې مختلف ضلعو کې ملازمین په احتجاج مجبور دي. واضح دی وی چې حکومت له طرفه 14 مارچ څخه د تنخوا او پنشن ورکولو اعلان کړی شوی و. خیبر پختونخوا حکومت له طرفه د سرکاري استادانو د بھرتۍ دویم پړاو کې بې ضابطګۍ مخې ته راغلي. ځینې ضلعو کې DEOs امیدوارانو له د BEd او MEd اضافي نمبرې ورکړي. د ایټا ډایرکټر اضافي نمبر ورکول غیر قانوني او قواعد خلاف ورزي ګرځولي او دا عمل په عدالت کې چیلنج کولو امکان څرګند کړي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سونو پختونخوا سره اوسئ.